یاد دې په تقاضا عمل کو جنت ته داخلي دی د خدای نمونه توقیفي دي ځان له نوم ولا نک دي کنه ولا بصلاتک ولا تخافت وابت بین ذلک سبیلا جهر په مانځه مکوا ډیر چته موایا جهر مفرد فقاوی دا مکروه دی او ډیر اخفاف مکوا چې مقتدیانم نوري وابت بین ذلک سبیلا علماء بین دي کلار دي کې تعلیم د اقتصاد شو په قرات کې الحمدلله لم تولدن او تو وای تاغه خدای لرا چې نه د نسله ولد دا حامی ادنا دی ولم يكن له شريك في الملك خدای له شریک په ملک دا حامی اوسط شو ولم يكن له ولي خدای لپاره امداد کوون کې دوست د عاجزینا چې خدای سره امداد وکي دا حامی اعلی شو دیو نه خدای منزه دی وکبره تکبیرا اور تکبیر الله لر تکبیر عظمه تعظیما الله ته نسبت کبریا او د عظمت دا چګندې کو دابل سورہ دی تو سورہ کہف ہوئی ذکر دی کہ دا صاحب دا کہف ذکر دے تون انا موری چھ پنم دا سورہ کہف سا اتلسم سورت تے پہ اعتبار دا جمعی یو کم او یایم دے پہ اعتبار دا نزول سورہ غاشیہ نرست نازل شوی دی اغا چکم دینو دو کم او یایمو دا یو کم او یایم دے د دې صورت ما قبل سرا داربت مناسبت ته چمخ کی صورت کې ذکر د تسبیح سبحان الذي اسرا بعبدي ليلا من المغرب الذي باركنا حوله او د دې پسر کې د حمد ذکر راغی د حمد او د تسبیح په میز کې مواخات دا ظاهر دی دا صورت په اخر کې د الحمدلله الذي لم يولدن د دې پاول کې حمد دی نرد العجز على الصدر دا د محسنات بدیعیون دی رد عجز په صدر یا د صدر په عجز دا دواړه د محسنات بدیعیون دی پاتې شو توحید او رسالت او معاد دا ټول چې کم دي دا مضامین مشترکه دي دا د دې صورت موضوع دعوت کتاب الله تا په بیان د انذار او د تبشیر سره او په ترغیب د عمل صالح سره د لومبنیرو کو خلاصہ بیان د اقسام اربعو د انسان دی تمہید دے اول با تمہید ذکر شی بیا د انسان سلور قسم دی یو هغه دی چې هغه اعلی مرتبه لري په دین کې او په دنیا کې بل هغه دی چې هغه اعلی مرتبه لري په دنیا کې بل هغه چې اعلی مرتبه په دین کې بل هغه چې ادنا مرتبه لري په دین کې دا سلور قسمه انسان دی او دا اللہ تعالیٰ پا دی صورت کی دا سلور قسم انسان دا بذکر کئی دا صاحب کاف ذکر راغے دا اسکندر ذی القرنین ذکر راغے دا خضر علیہ السلام ذکر راغے اور دا صاحب کاف ذکر راغے دا سلور والا اللہ تعالیٰ دلت چیرے دی صورت کی دا ذکر کئی بل مدار د عزت په دنیا او په آخرت کې فیصله د تعلق مع الله دی نو اصل کې انسانان خو څلور قسمه شو
خو په دې رکوع کې الله تعالی هغه خلق ذکر کوي چې ادنا درجه ده د اصحاب د دین نه، لکه اصحاب کهف او ادنا درجه د اصحاب د دنیا نه لکه اصحاب د جنتینو د دو باغونو خواندان شو. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ثنا د الله لرا هغه الله چې نه کوي په خپل بنده باندې کتاب، بیا اضافت د عبدو تشریف د پاره دی نه دګر دی کتاب در کوګواله دی کې سکګواله اختلاف تناقض دانشته قیما استوار دے برابر لینذر باسن شدیدن حکمت نے انزال ذکر کئی چې اول روی دا بندا پدی قرآن سره خلق لرا باسن شدیدن دا عذاب سخنا من لدنه د جانب دا اللہ نا وبشر الذین عملوا الصالحات. خوش خبر کے مومنان تا مومنان چ عمل کی د صالحات ان لهم اجرا حسنا ما کسی نفی ابدا دیل اجر حسن دے درنگ تیرون کی بھئی پدی اجر حسن کے ہمیشہ چا جنت دے. وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا یرور کیا کسان لرا چاہی نسل دے اللہ ویلی چا اللہ نسل دے والد مالو بی من علم نچر پدی با نویس علم والعبا نپل روزی پارا کبرت کلمتان تخن افواہم لیدا دا مقالد دی مذکورہ دا جہد دا کلمینا چراوزی دا خلود دینا دا دیر لویا گرانا کلمہ دا این یقول اللہ کذبا نوی دی مگر دروغ ہوئی فلا لکباق و نفت کالا آثارہم شاید چتا علاقون کے دنفس پل رسو دا دینا کدی اسلام را نوری علم محض الحدیث اتفا کدی ایمانو پا دی خبر بانی چی دا قرآن دی جہد دا غمنا دا مکوا انا جالنا من عزت اللہ بیشک ماں چی بدیز مکہ بانی دی زینت تپارد دی کہ رجال دی کہ نساء دی کہ اشجار دی کہ انہار دی کہ جبال دی طول درمک زینت تے لنبلوہم ایہم احسن عملا دی سرما آزمائشو کو کم یو بدی کہ خیستہ دی جہد دا عمل نکر. وَإِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَيْهَا سَيْدًا جُرُزًا بے امگا دون کیوں آج بدیز مکہ بانی دے اغا خورا جرزا وچا یا بسن فتاتن ام حسب اصحاب الکهف رقام اتنا عجبا اے تو گمان کرے کہ صاحبان دا غار او دا تختی اصحاب ذکر تو وی چی غار تننوتیو رقیم والا ذکر چی تختی باندے دینو منہ لکلی ورن بار پر سرکاری جاری شروع دی دعا قل عنما عجب عالما از اولفت الکافی اغوا کی چپناو نے دی غارتا دا زوانانو دی جماعت دا زوانانو غارتا التکی اغا دقیانوس بادشاہو خلق شرک تبالو دی داغنا چی دی غارتا ننواتل فقالو دی ویل ربنا ایز منگربا آتنا من لدنا رحمتا راک اخبل جان رحمت وحیئ لنا من امرنا رشدا تیار جو امر سانا دا امر زمنا حق او ہدایت بس غار کی سملاست فضربنا علی آذانہم مور وادی پغنو بانی دا خلق خبری ناوری دی فی الکافی پغار کی سناددا کلنا پکار چاگا نہ دا پاس 300 کال غار کے پراتو ثم باسناہم بیادی مارا پور تکل لنعلما چمنگ علم خار کو ابن ظہور سرا یا لنمیزا کم یو دا حزبین دو ڈولونا احسا لما لبسو دی زبط کرے دے دا اغشی دا پارا چکم دن تیر کرے امداد جات دغائی نا سونا وقت تیر کرے دے سو کوئی دونہ تیر سوئر دونہ تیر کرے دے دا بیمر کو شروع کی گی دا دی سورہ کہفنا وہ علی سے بولی کہ دنیا مثال دا باغ دے الدنیا بستان
د دنیا زینت راضی په خوونو باندې د باغ په پلوسو پکې کرو نه راضی ذات اشجار و ثمار یو پکې ونه د علم بلد د عدل بلد د جود بلد د دیانت مقابله کې خاردار ونی دي د علم مقابله کې حسد دی د عدل مقابله کې ظلم دی د جود مقابله کې بخل دی د دیانت د محترفی مقابله کې خیانت دی دا سلور خاردار ونی دي دا سلور چې کم دي دامي ودار ونی دي فلانی مولوی صاحب خط تقابل جلالین اور سر رماؤ رما د کتاب نه کړی مطلب دا و امام اعظم ته چې قاری شهادت په قاری نه قبلی د عالم شدی پالم نه قبلی هغه خام مقادی کے بسوی دال میں کچھ کالا کالا ہے ددی دویم رکو مخ کی سره مناسبت کار دے تکمیل د بقی واقع د اصحاب کهف دے د رکو خلاصہ سبب دخول اصحاب الکهف فی الکهف اتباع التوحید سبب داخل اصحاب کهف په غار کې اتباع د توحید وا انکار د شرک نه و بیان ربط قلوبهم او بیان د رب د دلونو د دی دی وانبات الله تعالی سبب رحمت الالهیت او عبادت د الله سبب د رحمت الہی دی او بیان د کیفیت د کهف ته دی چې دی هغه څنګه او دایسه کیفیت نحن نقص عليك نبأهم بالحق من بیانو پتا باندې خبر د دې په حق سره انهم فتنه امنوا بربهم دا یو ډلوا د ځوانانو ایمان پر رب راوړو وزدناهم هدى علم زیات کړو هدایت وربطنا علی قلوب ما ربط دی بڑلو با نور کے اطمینان پیدا کرو اذ قامو دیو دی جبار دی خیانوس تا فقالو دیو المخامخ غتا ربنا رب السماوات والارض رب زمون رب دا اسمانو دے رب دمزکو دے لنو من دونی الہن لقد قلنا اذن شططا ہیگز من بلو ما سوا دا اللہ نبل الہ من بول دی وقت شتت قول متجاوز د حد نه تیرے بم د حد نه کړي هؤلاء قوم اتوا من دونه الها دا مذکور د من قوم دی نسلی دی ما سوا د الله نه الها لا یتون علی بسلطان بین ولریاتی بدی باندې په حجت ظاهر سره دلیل خود پیش کی نشته دلیل فمن اظلم من افترى على الله كذبا سوک دے ظالم تر پا مفتی راوی جان جوڑی کی پا اللہ بانی دیدہ زان استدرو وَإِذَا اعْتَزَلْتُمُوهُمْ او کنا بادشاہ اور تول کے تاسو خزوانان یہ خو خاندان کے پا دی خبر سوچو کہے پا دی خبرنا واپس شے دی را واپس شو او ددن جدا شو چکلکی نارشو دی لدینا دی قانوس و دا مرگرونا آج چی دی عبادت کو دا غیر اللہ دا غیر معبودان نوا جدا شو کور کیو بلتا ہوئی فاویل الکافی زی پناونی سے غارتا ینجلوس غرو التکی ورشے ینشر لکم ربکم من رحمتی تاتو بخور کے رب در رحمت تانا عبادت در رب سبب در رحمت تے ویحیی لکم من امرکم رشدا امیر فقا اتاتو لبا تیار کی امر پلنا سبب در رفق باعث لبی الامر چا امر بفتاس داسان شی داغی دغار کیفیت ذکر کی وتر الشمس اذا طلعت عن کافیم ذات الیمین ینی مت نور لرا چکل راخی جمائل بید غاد دینا خی طرف تا ولا تغلو ذات الشمال اچ پریوزی نو دین پریگی دی رات
کین طرف ته د غار مخه داسې ده لکه دا مخفسین چې خلق وایي وهم فی فجوة منه دی په فراخه کې د دې غار نه ذالک من آیت الله دا اوس دی ته نور مخامخ راځي خو دی ته ضرر نه رسي دا د الله د قدرت د علامونه ده فهو المهتد سو الله هدایتو کې هغه هدایت مندون کې دی مدلل سو کلا بلای کې د ولی مرشدان په دوست مرشد راهنمای کون کې ارشاد کون کې کنه دا دریم رکو شروع کیږي د سوره کهف نه د دې رکو مخکې سره مناسبت کار دی دا تکمیل د قصې سابقه دا سابقه هو د دې رکو خلاصہ بعد باس اصحاب الكهف ارسال احد من الرفقاء لشراء الطعام پس پیداریدو د اصحاب کهفونه لېږل دي د یو تن د مرګرو نه د شراء د طعام دپاره بیدار شوږي بلا وخت تیر شو واطلاع الناس عليهم او خلق په خبر شو عرف الاختلاف عن القوم في البعث بعد الموت ادری سوا نه کال تیر شو حکومت بدلو بادشاہ خو مسلمان راغلو خو په قوم کې اختلاف پیدا شو چې بعد ماشته کې نشته د خدای ته زاری کولا الله ولا دا دلیل ښکارا کو دې سره اختلاف پورته شي چې درې سوا نه د پاسه کلونه تیر شوي دي اخو بیا دې پورته کل نو دغه څه خدای مړي جمع دي کولې شو حيث قاسوا بعث القيامه على هذا البعث دې قیاس که بعض د قیامت په دې بعث باندې فتفقون متفقون بل دیوی طلب کو د طعام ازکا فإن لذکات الطعام دخل فی اجابت العبادت والدعاء د زکات د پاکوالی طعام د پر دخل په اجابت د عبادت کو د دعا کی حدیث کې راغلی دی چې بنده بلرشي بیت الله تمخامخ او بدریږي اشعث اخبر پراگندحال پراگندبال لاسونه به رکت کړي راو کې ربا داو کې داو کې ملبسو حرام جامع حرامي مشرب حرام اسکا کې حرامي قضو به حرام په حرام لوشوي فانا استجاب له کوم له دعا قبول شي نه قبلي دعا قبلي دو پر حالات دا ضروري دی بل معلوم شو بنا د مسجد په قرب د صالحینو کې دا سنت قدیمه ده په شهدا او حج کې مسجد حمزه یادي د حمزه سیب جمعات اصحاب کهف غار ته خود جمعات جوړ شوی دی باقاعده ولي جمعات ته او چې نه تعمیر وچن چورت ته کې ولا باقاعده چنده کوله حرم محترم کې دا سه نیکان خلق چې کوم دي هغه خوا کې خامخا جمعات دي پیر بابا خوا کې جمعات ته کاکا صاحب خوا کې جمعات ته او دا عبدالرحمن بابا خوا کې جمعات ته اخوندر صاحب خوا کې جمعات ته چرته نیکان دلته جمعاتونه دي دا سنت قدیمه ده بدعت محدثه نه ده بل مقام د حسقابو مقام د رعب ده التار سمنی شورت ده وهكذا شان اهل الله دا الله دا شانی د یو رعب د موسی صابرو په فرعون کړه چوتې دین ازن کا فرعون مسبورا روبرو ورته دا ویل تازه حالک مو غږ ورته نشه کولای وتحسبوا ايقاظا تګمان کې بدی باندې د بیدارو ساخلی سرګي کولاو دي او مرقود او دی ودودي ونقل ذات المنات الشمالي اړو دی لرا خي طرف ته کین طرف ته چې خورهونه خوري ډډه په ډډه اوړي قباس راي بالوسيد د دې سپه مرګ شو اور پسې روانو دي ځان لړکو نه لړکې خرون کې لیک زله پغار په فنا د غار کې چې هغه ډډوړي دیم ډډواړي لو اطلعت عليهم کته تلامو می بدی ما لولت من فرارا تب ګرځي دینه د جهاد د تختنا شابکه
ولمنت منهم رعبا ډک به دي درعب معاذ سے په وخت کې دی تغلطه تیرېدل وې دی غار ته ورځم ابن عباس سے منع کړ خدای نه غوړه تا نه منع کړی دی او ته ویلي دي تب وګرځي فراران ولمنت منهم رعبا به څه کسانو لغی باندې قدرتي افت راغی التجای ختم شو وكذلك بعثناهم ليتساءلوا دا نمازی پورتکل دی د پار کی دی سوال کی ما بین خپل کی قال قائل من کم لبستم یو قائل تپوس کی چې څومره درن متیر کړی دی قالوا لبسنا يوما او بعد يوم یا ترم یو ورځ یا بعد ورځ د کدی پاول درد کې نه تیو اچ ګور لارو سو اخر کې سورات پاتې دا یا دا غرو دا یا بل ورځ اخر کې بیا چې ګورو بدن ته نکونو ته وختو ته ابل شان دي قالوا ربك عالم رب پرې دا باس پرې ده رب تعلم دې چا تاسو دم تیر کړی فبسوا احدكم بورقكم هذه للمدينه ودلیږي او تنس تاسو لرا ولېږي تاسو او تنس تاسو لرا په دې خپل ورق سکه سره چې دا د مدینه ته د خار تر ترشوش فلینظر ادی ګوري ایها ازکا طعاما کم یو صفا او پاک جا تامنا حلال رزق راوړي اسینا مردار راوړي د بوت په ملاله راوړي دغه د هغه څه د قانون شته وليتلطف دې دې بات لطافت کی په معاملې کې چې مې د چا سره نه کې چخکارا نشي علیکم کوم احدا خبر دی ورنه کی پتا سره او تانتا اسینا څوک خبر چاته و چې مرګ دی پغار کې انم يظهروا عليكم بكدي غلبه پتاسو بیا مومي يرجمو تاسو په رجم کی او دم ملتهم یا پتاسو واپس کې خپل ملت تک ولنتم اذن ابدا تاب کامیاب نشه په همیشه دین سفیان او مسله معلومه چې دا سفیان دی د دې غشتحیات کې ورته وای دا د ښکارا کې خلق وتنه کن يرجموکم بحجارة الانکار خلق بتا سو رجم کی په حکایت د احجار د انکار سره لکه منصور صاحب چې ښکارا کړلی نو اخر انجام دا شو چو قلم در دست غداری بود لا جرم منصور برداری بود منصور صاحب دنی خبری دا سے کولی چا مهمی وی عجبت منك ومني افنيتني بك عني اديتني منك حتى ظننت انك اني دا منصور اشعار باقی اغبداویل جهد الحب الجليل اتباع التنزيل بغض القليل الله سره محبت اتباع د تنزیل او بغض د قلیل چې دنیا ده او دا به ویل والذي فرد قديم وانا منه رضيع في حجور المرجعات تمام مثال خود ورکوټی دی د مرجعات په حجر کې او الله فرد قدیم دی دیو جن مجدد سے ویلی دی شیخ بائی ہمہ شتحیات از مقبولان بنظر میں آیت شیخ دلو شتحیات و نداد دی دا مستہ خبری پا جوش کے راشی دا مقبولان نا پا نظر رازی خود دل اخکار کول پکار نو اخکار ہے کہ نو بس بادشاہ طلب کرو قاضیو سر باس کول والدہ اور تاغنا قاضی خونوں کہ اے حلال الدم بس بادشاہ پہ دے راٹنگ یا با حلال الدم یا بنی کبھی نو دے قتلوما او کنی ملتاو تو لے حلال الدم آگے مادو غسین ورطوئی بس ای بانی غراٹنگ دیو جن مولانا شبیر پر مستقل کتاب کہہ دے القول المنصور فی ابن المنصور دے پاسل کے حلاج ابن منصور او هغه کې سر ټیټل چې هغه هم د سری صاحبانی دي حروف همسانه همرنګ افسانه چې څنګه افسانه ده هغه د قتل نو هغه چې کوم دی هغه
نو ته ان الحق د دوینا نو چې ان الحق باندې دې په دار شو وای دا هغه زمانی مولانو دا سره قید کوي چې الجنت حق والنار حق والصراط حق والشفاعة حق عذاب القبر حق دا حقون خډیر راغله دي نو په ان الحق باندې دې څنګه ده هغه چې دینو قتل کو دا نور هغه مهم اشعار داغه چې کومو داغه وکړه د دې داسې مثال لکه اوس پنای ته په اور کې سرکه دا اوس په خاصیت د اور خاصیت سوزول دي رنگم سرخ کاری او سوزي دیومه خو دې تور نشي ویلي ظاهر سره او تور غني خو چې سات تیر شي سړی شي د بیا اوس پنه ده دقه سي منصور صاحب کې کم دی هغه ذکر هغه وی لا اله الا الله معنا کې چې لا موجود الا الله موجود حقیقی بغیر د الله نه بل څه نشته دا نور ټول حبابات دي بربرقای دي څوک لک ساتي څوک ډیر ساتي منت عارضی ذاتی وجودم مشبکه مشکاتی وجودم مستعارض دی ذات د وجود یو امنګ د مشکات د طاقت د وجود یو دا الله نور کله یو طاقت کې ښکاری کړه بلکې ښکاری کړه بلکې ښکاری دا ټول ممکنات مظاهر دي د الله تعالی د وجود او د الله تعالی د نور وکذالک اثرنا علیہم انت چورغه شکایت کار کړه هغه یاړیا شکا دا چرته دا خود مودو شکر ادا یو غنځاو هغه زور حکومت ته دا تا چې خزانه مونته دا خلق پر جمع شو بس الته کې بادشاہ ته تل اور رسیدا الته بوتا غریب ډیر خپه دي چې دا پس مصیبت وړي سنوم دې زمانو مثلا یملی خان نه چاغه د پلانی نه پلانېته نه زویته نه نکشته نو خاندان پته نه لګي ناسا په د بادشاہات او خو په دغه کې تخته پرته وا خزانه کې هغه تخته باندې نمونه لیکي املیخا کشتونس مرتونس دیمونس بیرونس دا نمونه کې لیکلو بس اینه پته ولګی دا بیا دې ټولو سره راغلل هغه خپلیتا د مخ کې راغې بس هغه بیا غریبان سملاستو بیا حالت پر راغې او بیا د دې کور کې څه چل کو سره چاوي د پاسه په جمعات جوړو چاوي جمعات خله کې جوړو هغه اخر بیا د غار په خله کې جمعات جوړ شو اتروس مسجد اصحاب کف باندې اچره مشهور ده لیعلمو دانما اطلاع حاصله ک بدی باندې خلقتا چې دی پوشي چې د خدای وعده حق ده او قیامت کې شک نشتا اذ تنازعون بینهم امرهم دی جګ ما بین پر امر خپل کې فقام علیهم بنیان ایو آباد په جوړ کې حکومت په جوړ کې رب عالم رب عالمهم رب عالم دې په دی باندې قال الذين غلبوا على امرهم غالبوا ان كانوا مؤمنان لنتخذن عليهم مسجدا من بجوړو په دی باندې یعنی کافر لدینا په دروازه د دی باندې او جمعات سيقولون دچ دی بوای رابهم ثلاثه دادری دی چا به دادری دی او هغه چې کوم دینو هغه نصارا د نجران چې کوم نستوریه فرقه ایوی دادری دی سلورمس پیده ويقولنا وي خمسه بيزدي سادسهم كلبهم دا به يعقوبيه دي اغي داوي رجما بالغيب دي تعالی نسبت درجمو دا اٹکل په غیب باندې ځان خبري کوي ويقول سم سبتن بل فرقه داوي ودي اتمس پیده په دې باندې الله انکار وکړو قال قل ربي عالم بعدتهم دا عالم دې پښمیر دي باندې ما علم الا قليل ندي عالم به مگر لیکن عباس انا منهم زوم بلا قليل کې فلا تعرف الا مرا ظاهرا جګړه مکوا پدې کې مگر ظاهر خبره ظاهر مباحثه ولا تستفهم منهم احدا فتم غواړه پدې شان کې د دې اهلي کتابونو دی او تن ان تاسو نه دي کې مکوا کنه دا سلورم رکوع شروع کیږي د سوره کهف نه د دې رکوع مناسبت کار د تکمیل دا غزړی قصې ده دا سابقہ ہو د رکوع خلاصہ
بیان د میعاد د خوب د دیده د باس د دیده 309 د پاسه قمری کلونه 9 د پاسه 300 او شمسی کلونه 300 کال هاو سلو کالو کې 3 کال سیوا راځي قمری ځکه قمری کې د یو کم 150 میاشت راځي او 150 آخري ده او په شمسی کې 2 راځي یو 1 راځي دیو جن شمسی کال هغه زیات ته او قمری چې ده په ورځو په اعتبار کم دی نو پسلو کالو شمسیو کې 3 کال سیوا قمری راځي نو په 300 کالو کې 900 کال دار راځي قل الله علم بما لبسوا تو الله چې دې درنګ تیر کړي دي خدای در غیب دې د اسمانونو لو غیب السماوات والارض بل بیان د فریقین د تلقین د صبر دی نبی علیہ السلام ته من د اطاعت د غافل القلب نه یو سړی غافل القلب دی داغه اطاعت مکوي اوده دی اوده به څنګه بیدار تذکیر دی بما بعد الموت او تعلیم د ادب دی په امور استقبالیو کې راتون کے کار میں انشاءاللہ وائے الترہیب دے دا زینت دا دنیا نا اور توبیخ دا ولا تقولن لشيء موات يوشتا اني فاعل ذلك غدا چې کون کې د دې سبب الا ان شاء الله مرداوي چې د الله اراده وکړي نو نه کپو د روح متعلق شوو وي اخبركم غدا سبب خبر درکم وحي ساره شو اللہ دا تعلیم نازل کو چراتن کے استقبالی امور کے انشاءاللہ آیا سلیمان السلام و حریم و تنزدقات کو مہری و مجاہد پیدا کری میں نے انشاءاللہ و یہ رشو وہی نویل یو نا تمام بدن پیدا شو او ہے تو یاد کرب چی کرستائیر شی او قریب چمات رب زمان اقرب لدین جہاد دا ہدایت او دا حقنا ولبسوا فی کلسلات میں 300 تسعا درنگ دا بغار قبل کی 300 کالا او زیادی پدی باندے 9 قبل ان ایقظوا لا بیداریدون مخ کی دا وقت تیر کرو ذکر نظام بدلو حکومت بدلو قل اللہ عالم ما لبسوا دے چتو ابادو توقت اللہ پپوزو کدا کم خار دے شکی چې دا ته بل خار نه کی بیٹا ترسوس ته کړ اسمع اب سے بھی واسمع سوریدن کے دا اللہ او سو لیدن کے دا اللہ فعل تعجب دے نہیں دے ما سوا دا اللہ نے ولی او نو شریکی په حکم کے اللہ سره یوتن وَاتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ اولو لائے چواز کو دے کتاب در ربستانا لا بدل کلمات بدلون کے کلمو دا اللہ لرا وَلَا مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا نبمو تما سوا دینا زیدم پناہ ملجا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَا يَدْعُونَ رَبَّهُمْ صبر ور کا نفس آگے سان سرا چغی بلی رپل بالغدات والعشی صبا و بیگا ردون وجہ بدی مراد رضاد اللہ ولا تعد عیناکا وادی نوڑی سترگستا عنہم لدینا لا تعد پمانا دا لا تنصرف سر دے نو دانی سے چلا تعد خو متعدد ہے نو عیناکا پکا عینے کا پکارو مارا وسترگخ پری ترید زینت الحیات الدنیا تیرا دل زینت حیات دنیا ولا تطع من اغفلنا تابداری میں کوئی غافل کری مارد
د ذکر خپلنا کاینه می حسن دې کا ابو جهل دې ک نور دې وتبع هوا دې تابعدار د خپل خواهش عبد الهواوی کان امر فرطا د امر تجاوز د حد وقل الحق من ربكم تهجان تابع جان رب تاسونا فمن شاء فليؤمن ادې دې مؤمن شي دا توبیخ دی امر د شپارس مانو یو په کې توبیخ دی چاره مؤمن دي چاره کافر دي شي لامر پار اختیار دي د دوه خوخه دي کني اور پسې قندا ان اتنا الظالمین نارا ما تاسو ظالمات لپاره اور احاط بسرادقها دې بده اور د دې په دې هدا بدی باندې سرا پردو دور چاپیر بته اوري ويستغيثوا کدی طلب د امدادو کې په بو سره تند پوجا یغاسو بماء کالمهلی امداد ورکولی چې په بو سره په شان د چټل د تیلو لکه دا تیل چې ډېر ختم شي لاندې خیره پاتې شي یشل جوف دومره ګرمي چې مخبر وتی بیس شراب بد مشروب دی دغه مشروب وسات مرتفقه بد زید نفع غستو جهنم بالمقابل وعدد ثواب ذکر کړي ان لعمل الصالحات کسان چې معامل کې د صالحاتو ان لا اجر من احسن عملا من نبر بعدو اجر چې هغه خیسته کړی عمل لرا اولئک لهم جنات عدن تجري من تحت الانهار من تحتهم الانهار دا دیر جنتونه دي د اقامت یلون داغینا نهرونه حلون فيها من اساور من ذهب غاندار به پدې کې د کنګلونو نه سجا اساس جمل سوار ده د لاس کالی ته وي د سرو زرونه ويلبسون ثيابا خضرا او د بیامې شنی جنتیان جامې بشنی وي من سندس د سندسنا چې دا نرم دی باجی استبرق سخت دی بتانه به یوي د استبرق او زهارا استر به د استبرق متکئین فیها علی الارائک تکون کې بدی کې په تختونو باندې نعم الثواب ډیر ښه ثواب دی دا وحسن التحساد مرتفقه دل تحسنت مرتفقه خیسته دی دغه جنت د جهاد د زید نفنا الکاغه بدو د جهاد د نفي دا واستوزینا دا تحکم کني په دوزخ کې کوم ارتفاق دی دوزخ کې کوم نه پدا کهفنا د دیرو کو ما قبل سره ربط مناسبت دادی چې مخکې بیان د فریقینو او بیان د عاقبت د فریقینو الته بیان د شخصینو دی او بیان د عاقبت د شخصینو دی په دنیا کې لکال ته بیان د فریقینو په عقبا کې د دیرو کو خلاصہ بیان تبلیغ موحدین لمشرکین ذو جنتین من اعناب و نخل بیان د تبلیغ او موحد مشرک تا چې هغه مالک د دو باغونو د انګورو د قجرو من ندامت مشرکین حين هلاك الجنتین او بیان د ندامت د مشرک په وخت د هلاکت د جنتین او باغونو کې لن ندمو د تخفی مانته فائدہ نه ورکوله وتو بایام الله بل تذکیر د الله په حوادثو ان دلائل التوحید بیان دلائل توحید دی عاقبت تکبر الهلاك والخسار عاقبت تکبر هلاکت ته او خسران دی والتذکیر ما بعد الموت پنور کولی په ما بعد الموت سره بسم الله الرحمن الرحیم وضرب لهم مثل الرجلين بیان کدی مثال په دو سلو سره دو تنو د پلان مالت پادشو اتزر اشرفای سلور در دیو سلور در بل شي له په سلور در باندې باغ جوړ کو د خدای تعالی جنت کې باغ وړم دا غزر روپے خیراتی ورکړي هغه بزر باندې دی کې دغه کوم دینو ازمکه کې کویان مویان جوړ کړ او ونی منیو کړلی خدای تعالی جنت کې ونی غواړم بیا په دې ځبا کور جوړ کو د خدای زرو کې خیراتو تعالی جنت کې کور غواړم روپے باندې وادو کې دوا د سامان د جنت کې دوا د سامان غواړم دا یو غریب شو او بل چې کم نه نو مالدار دی الله دا غي واقع چې کم دی دا ذکر کوي ګرځي یو د پاره دو باغونه د انګورنا وحفظناهما بنخل حاتم کو بده په قجرو سره چاپیره ته قجروي امن کې د انګورو تاقونو لا بینهم زرع طریقه د باغ د خاندانو چې مونږ میز کې صفه سروم کړي غنم په کې وکړي او شوتل په کې وکړي اور بشي په کې وکړي کلتل جن آتت اکلها
دې دوړ باندې ورکوي میوه خپلې ولم شيئا نیکم ودین شیم فجنا خلالهما نهرا جاری کومه ته بمین دي کې نهر قالو سمرون او دې لپاره میوه فقال صاحبي یو وخت دې پراغه پل حشم قدم کې او دې مرګري ته وویل او حاوره تو سر گفتگو کولا انا اکثر من کمالا و اعز نفرا جو ډیر دار جهاد د مالنا عزتمند دې نفر نوکران می دي چاکران می دي او دخل جنت داخل شباق پلتا ظالم دې ظالم د خپل ځان لپاره قال ویل ما اتبع هذه ابدا ګمان نکوم چې دا به هلاکیږي همیشه یو ځای چې په خپل نشه کې راځي او زه به عمر لدا سیما ودخل جنته وظالم نفسه وما اظن ساعه قائمه ګمان نکوم په قیامت دوی قیامت نو دوی ولئن رددت بالفرض کې درت کې شمربتا لان خيرا منها منقلبا مغرل دین زید واپس دنیا آخرت په دنیا کاس کو قالو صاحب ولا صاحب دا موحد مومن وحاورو دو سر گفتگو کولا اکفرت به خلقک تقوا ذات بانی ته پیدا کړ د بعد نه انکار وکړو ثم من التخور په اولا په اعتبار اصل سره ثم بعد لطفینا په طریقه معتاد سره ثم سوا کر رجلا ته برابر کې سره لكن انا اقول هو الله زوایم دا چې دا الله دې زما رب دې او شری الله تر احدن یوتن لو دخلت جنتک ولی تانویل داخل سی جنت تا ما شاء الله دا بدی ویلیو دا مدخول للاولاد پارا قلت دے او دا از دخلت دا ظرف دے لا قوت نیش قد مگر پینداد دا اللہ دے انترنی انا قل من کمالا پشکتا ماویلی کم اتنا جہاد دمالنا ولدا دا ولدنا فاثار بی انتن خیرا من جنتکا قریب دا رب زما چے ما غور السار باغنا تعالی حزبانا دی بانی اولی گی سوائق اسمانی تندر من السماء دا اسماننا فتصبح سعیدا زلقا او بگردی دا باغ ازمکا هموارا اس با پکی بیانی بس قلندر هر چی گوید دی دا گوید قلندر چی سوی خود لیدونے ہوئی اگا خبر آگا سے اوشولنو ازما غورن یا اگردی او بددی او چی دے ڈونگئے منو جی بیانشی رہستے انتو طلبا طاقت لی دا پا دی دا طلب ایتا بی سماری ہی حتی با باغ دا دا مود دا بانی اصبح يقلب باغ اسود اصبح يقلب كفيه د سواک چې مرورل ورغي خپل دا سید افسوس لاسونه سره کلمري علامه انفق فيها چې د په خرج کول مې تلور دراسه په بګه لګولي خاطر على عروس دا پروت په خپل کتونو باندې ويقول دويل يا ليتني لم ربي احدا اکاش کما چې شریک رب سره هیڅوک ولم دو فی اتنصرونه نو دلالت دې سره امداد کوي دل ما سوا د الله نو ما کان منتصرا ندی منتقمو چانه انتقام واستیشن هنالک الولایت لله الحق دغه مقام کې تصور الله لري حق دی وخير ثوابا وخير عقبا الله غره جهاد ثوابنا او غره جهاد انجامنا د شپږم رکوع شروع کیږي د سوره کهف نا د دې رکوع مخکې سره د عربت مناسبت ته مخکې بیان د هلاکت د جنتینو د متکبر د پاره په دا جنتینو سره متکبر کول دنته بیان د هلاکت د دنیا دی او هلاکت د زینت د دنیا دی او تکبر په مزخرفات د مزخرفات د دنیا باندې دا مناسب نه دی ذکر سره انقلاب د رکوع خلاصه دادا کہ متاع د دنیا په مقابل اعمال صالحو کې اس حقیقت نه لري او په دې کې ترکیز به ما بعد الموت او بیان د توحید دی وضرب مثل حیات الدنیا کما انزلناه من السماء بیان کدی د پاره مثال د حیات دنیا پشان د اوبو چې نازل کوم د اسمان نه پشان د منبت د اوبو فختی بنارت الارض خلچ دی سرا نبات دزمکی حسیمن اگدیا وچ تر ارز بابوس شی بادون آلوزی دقس دنیا دا پیداشی لویگی بوداشی دا خدای لو پیراشی وکان لا علا کل مقتدرہ دے اللہ پارسی بان قدرت کرون کے
پاتې پمال په دنیا باندې غاور کېدل نه دي پکار. المنزلۃ الحیات الدنیا، مال او زامن دا زینت د حیات دنیا دی او دنیا په خیستای باغ چاله خیر ربک ثواب او خیر عمله په دې آخرت نه خیسته کیږي سو د الله په لار کې سوار نه کوي. او باقیات صالحات اعمال صالحه باقیه غوړه دي په ربانه یاد د ثواب نه غوړه جهاد دومین. من سیر الجبال ار چلری کو دا غرونه او دا ټول زری شي او تل ارض بارزتن ویني بتزمکه ظاهره دې کبل ورواره کوواله بني وحشرناهم دي بټول جمع کو نو احدا نبر دي او تن وعرضوا على ربك صفا وړاندې بشي رب ته صف تړون کی وتبي لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره تراغله تاسو ما اول کرت حفاتا عراتا غرلا بل زعمتم ان لن يكن موعدا بل کتاب دا زعمو کہ نگر چا د پار موعد زید وادي دل کتاب کے کتاب د اعمالو تر مجرمین او ته مجرمان مشفقین یریدون کی معافی داغنا چې په دې کتاب کې بد اعمال بھی پکې او یقولون وای بدی یا ویرته افسوس مولرا مال هذا الكتاب سری دې کتاب لرا لا صغیرته ولا کنه پر اور کوټه ګنا نه لوی ګنا الا اسوام اگر ضبط کې راوسته او دوه له حامد حاضران هغه چې دې کوم مندلی دي اب بیامو می دی چې کم دینو دا حاضر کنه. شروع کیږي د سوره کهف نه. د دې رکو ما قبل سره د عربت مناسبت ته مخکې بیانو د مجرمین عموما او دلته بیان د رئیس د مجرمینو اسوګ د چې ابلیس دی. د دې رکو خلاصہ ان ناقل التعلق مع الله تعالى يحدثون التعلق مع الشیطان. کم خلق چې ناقلین د تعلق مع الله دی پیدا کی تعلق د شیطان سره. والحال عدوكم قدیما دا ستاسو دشمن دی قدیما فلا تتخذوه ولیا دی په دوستۍ منی سي بل اتخذوا عدوا دی په دشمنۍ ونی سي. واتقوا ما بعد الموت او بل تذکیر دی ما بعد الموت او بیان د عجز د الہو باطلو دی. وادخلنا المسجد سجود آدم فسجدوا الا ابلیس هغه واقعات کې ټول ملائکو ته سجده وکړي آدم انسان ته تعظیما سجده ټول وکړه مگر ابلیس ونه کان من الجن دیو د پیرانو نه ففسق عن امر ربه د فسق د امر ربنا او جئت اولیاء من دونی یا تاسو نشه دلرا او ذریت دلرا دوستان ما سوا زمانہ لکه معدو دي استاد پر دشمنان دي ادو اطلاق په جمعم کی بیس للظالمین بدلا ظالمان پر بدل د الله په وخت کې شیطان واغستو بوتانی واغستو. خدای ته تپوس کړو چې د ابلیس خداشته او ما شه تو ذالک الور دغه وعده زنیم تله د شیطان د وعده پته راته نه لګي وی به چې ضرورت هوې لري نو مالي چې ضرورت شته خو دغه به می څوک به یې کنه ضرورت خپل چا نه کیږي کنه. باقي ضرورت کې اختلاف د تمخ ما ویلو باجی له ذنب يدخل في مقعده فيبيض هغه سر بلا گئے پیدا شغوچی بلا شیطانان په اوده شتونګنی پیدا شي یو سړي سره څومره شیطانان دي ګوره شیطانان ډیر مخلوق دي پوښتنه او د جدا شیطان نه د ماده جدا شیطان نه اور پسې بل شیطان نه چاته وسواد وي چاته خنزب وي چاته متقاضي وي یو سړي سره بلا شیطانان دي. د دې مثال لګن کپانه دی یو نخلاچ نو بلته روان کی بل نه بلته روان کی اخر دوکا کې او خوش قسمت ته نه بچ اسره کراچۍ نه راتاو غنکا په سره په خور کې کوشش ورور راتاو چې تاسو سره سشته کنه کراچۍ نه ته په خرج شروع شوه یو بل ورکی بل ورکی اخر مال را کړې دونه پیسې مور کړې کتا سره څه شي نه نو زه خپل پیسې غوښتې شم حقي هغه ته خو به ما سره دا پیسې وې خو له وته یې بس زه خپل پیسې نشم غوښته شیخ تا سره وو ما ستا بدن کې اوځه پرې خو دنه لټول مې ټول خدا تاسو څنګه پټ کړو ځنې خلک تجربه کوي کنه خاجي دغه شیطانان دي بس نیم معاشتم خلق منی خالق ما خلق اسمان مکتا
نه پیدا نفسونو د دیتا ما کوم مدلین عددا او نیم ذکینون کې مدلین لرا او چې کم دې نصیر امداد کون کینو ويوم یقولو اگر چوي الله پاک نادو شک الله زعمتم نداو کہا شریکان ما تا تو گمان کو جازما شریکان دی فدوندی بداوادو کی او به بلی ایب جواب ورنه کی بلکہ انکار بو کی یا بینهم موبقا ما بینی کی زید ہلاکت من النار وی مجمان اور لرا فظن مواقعها دی یقین لک من واقعون دی اور کے وی معناها مصرفا نمو دینا زید واپس ہے زید گرزے دو کنا دا تمر کو شروع کیگی د سورہ کہف نا مخ کی سر مناسبت دا د مخ کے بیان د مدلینو چغد شیطان دوستانو اعداد رحمانو داغی عاقبت بیانو دلتا بیان د کفارو دے چا مجادلین دی او مزیلین د پار د حق دی باطل سرا او بیان د عاقبت دی دینو مخکم بیان د مدلینو دلتوم بیان د مدلینو دینو تدیرو کو خلاصہ ملز تعلق باللہ تعالی مع دعوت اللہ الیہ فلا ابخس منہ کم چ تعلق اللہ سر سین کی سرد دعوت دا اللہ ددن زیاد تاوانی سوک نشتا بیان دا مجادلی دے انسان دے اور تذکیر دے بے ایام اللہ اور بیان دا حکمت دے رسال دا رسولو دے کہ پیغمبران اسلام سے دا پارا اللہ لے گلی اور بیان دا فرض منصبی دے دا پیغمبرانو چھ انذار دے اور تبشیر دے مجادلی دے انسان کافر دے اور دا پار دے ابطال دا حق پا باطل سرا استہزادہ حق پورے اور تذکیر دے بما بعد الموت وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ تاکید سرما بیان کی بدی قرآن کے دخل کو پارا دا ہر قسم مثالنا ممات ال ضرورتن دا حق مثال دے کہ دا باطل میں کر کے دا مشرک میں کر دا موحد میں کر کے دے دا کفر میں کر کے دا اسلام میں کر کے دے وکان انسان اکثر شئن جدلا دے انسان اکثر دے شینت جہد دے جگڑنا دا مجادل دے ما من الناس منو اجاهم الهدى نمن کی خلق لرا او چکلا دی ایمان راوڑ چکلا ایتا ہدایت او چی دی بخنا غوڑی دربنا الا انت سنت الاولین مگر دے منع کی راج دی سنت دا اولینو یعنی عادت دا اللہ پولی اثر چی ہلاکت دی دے او تمہیں عذاب قبولا تا عذاب راشی مخامخ مانسن نوسا الا بشر منذرین ندی لے گلی امام مرسلین پیغمبران خوش خبری ورکون کے یرا ان کی داد دی فرض منصبی دے جاد اللہ کفرو بالباطلین مجادی کسان جی کافرانی با باطلو سرا لیتحدو به الحق دی سر ذیل کی بدی سر باطل وضعاتی و منذری حضوا آیتون زما دی انذار کول شی پتو کو سر محضوان بها من ذکر بآیت ربی سوک دی ظالم تر نشترے چپن بآیتون دی رب سران فارد عنها دیتے ارادو کی ونسر ما قدمت یداہو یر کے چمکی راسونو ددو نا جالنا اکنتن بنو زبانی پردیق من ایف دی خمر چی دی پہ پوشی پہ دی قرآن بانی اور پہ دی حق بانی فی آذانہم وقرا اور دی دماغ سقل درنوالے کان دی ان تدعوم الی الہدى اذن ابدا کتوب لی ہدایت تا ہر کے جانا قبلی ہمیشہ وربک الغفور رب صاحب خون کے دے ذو الرحمہ صاحب دے رحمت واسعہ دے لا یاخذهم بما کسبوا پہ کنیول اللہ دی چیزی کم کسب کر دے لعجلهم العذاب تلوار کا عذاب دنیا کے بلکہ اللہ عذاب آخرت کا پرے دے بل لهم موعد دید پارا موعد دے یو زمانہ یو وقت وعدی دے لیدو منہ موئلہ نبمومی ما سوا داغینا زید کردے دونوں وتلک القرى اهلكناهم لما ظلموا دغه کلی دی نافرمانو ما هلاکل ہر کلی ظلم کو دا تذکیر سے بیام اللہ وجعل لمالک موعدا دا پار ہلاک دی یو موعد یو زمانہ دوالی یو خاص وقت دے ایک بہلا کی گی نہمر کو شروع کی گی دا سورہ کہف نا دا دیر کو مخ سرا مناسبت دا دے کہ مخ بیان دا مجادلینو بالباطل دا پار دے ابطال دا حق اور دل تکی بیان دا واقع دا محقینو مقابل دا مبتلینو دا غیر بیان کی جی موسیٰ علیہ السلام دے اور خضر علیہ السلام نے اور یوشع علیہ السلام دا دی واقع بیانی دا دیرو کو خلاصہ بیان صبر موسیٰ علیہ السلام نے اور دا پار ملاقات دا خضر علیہ السلام
وبعد الملاقات بیان شرائط الاستفاده من الجانبین دې ډیرې لورغله دي ډیر کېږي شاګردي کوي د خضر علیہ السلام په د ملاقات نه شرایط د استفاده د جانبین نه شاګرد خپل شرایط بیان کی استاد خپل شرایط بیان کی شاګرد ما ته سبق وای ما به خبره پوهه کوي په تپوس به غوسه کېږي نه استاد ته یک چټ بصیرا لېږي غلط سوال نه بنلی کې وخت بنه ځای کوي دا د دوړ یو بل سره شرایط و بیان آداب التلمذ او بیان د آداب د شاګرد دی د شاګرد هم آداب دي کنه و اطاعت التلمیذ للمعلم بیان د اطاعت د شاګرد لپاره د معلم حق المعلم ثابت حق د معلم دا ثابت دی والسفر لطلب العلم ثابت سنة الانبیاء د علم لپاره طلب دا ثابت دی سنت الانبیاء پیغمبرانه طریقه ده امام بخاری ذکر باب الخروج فی طلب العلم وتل په طلب د علم کې کنه بل د خلیل سام علم دا تکوینیو د موسی صاحب علم دا تشریعیو او بل د مخالفت د معلم د تعصیان ویل شي کنه بل خود د تقاضا د ابدیت مبذول نه کوي موسی صاحب غورو اتفاقی پیغمبرو هغه سره خپل خصوصیت او تکوینی علم دا در په دین کې چې خلیل سام په موسی سام باندې دا غوړه شنو بل امور مکروهات دا غي نسبت شیطان ته کی زیادت په علم کې دا مطلوب دی بل معلم چې دی د بشرات د معلم قبلی د پاره د ادب د چاته کم شرط تکیدی ابا قبلی کله شنه خلاف ورجو کا تبي فخر جوزا بیا به خارجي زما استامین کې گزارا نه کیږي نور کنه وإذ قال موسی لفتاه او یاد کی موسی خپل خادم تا شاگرد موسی بن نوح علیہ السلام رسول پیغمبر ګرځیدلو لا برحو امیشه به اسیر سیر بکم حتى ابلغ مجمع البحرین چې ورسېږم مجمع البحرین ته دا د دو دریابونو او بحر فارس او بحر روم عدد دریاب د علم موضوع کیږي یو دریاب د علم التکوین ایو دریاب د علم التشریع ام دی حقبا یا به د زمانه طویله دی کی اشارت طلب صادق تا دستز طلب ندارم تا کام من براید یا جان د تن برد یا کام من براید لا تلنلکم چې سو مقصود می حاصل نی یا بوګده زمانه سفر کوم بس نو فلما بلغ مجمع بینهما احادیث کې راغلي دي چې موسی شام قوم ته تبلیغ کو یو تاسو کو من عالم سوق عالم په خلق له سوق دی نو ته انا عالم ما خبره ټیک او پیغمبر له عالمي د پیغمبر عجیب شانی بلګه خبره تنبیر راځي الله تنبیر اولی ګلات تعالی پکاو تعالی خدای عالم نه تانه له عالم نه مجمع البحرین سره التور شاغن علم تکا خدای ملاقات بسنګ کیږي کلستان هغه مې ری پوخ ادا نرخصه دا بستاو داغه د ملاقات ځای دا ته نشانی وخوله دوه روان شو ځان سره شاګرد واغستو دا معلومه شولا سفر کې ځان سره مرګري بیاي دام خبر ده فلما بلا مجمع بینهما ارګل چا زید جمع کېدو دوړ برابر تا دلته موسی سام سره لګاو ودشو او دې بيدارو نشه هو ته مې کډوړ هو ته دي نسبت دو ير چې خود دو هغه ته پته نه و خدا دوړ ځکه چې اثر په دوړ پرې وته دوباره بیا واپس را دي فضبيرو فی البحر سربا اونیو لار پر په دریاب کې سورن او په پیو ځای کېږي نه فلما جاوزا ارګ دې تیر څو سوار خوراک وخت شو ول خادم تا شاګرد تا آتنا فدغدا انا راوړ مونږه سبانا دې زمونږه لقلقین من سفرنا هذا نصبا ولې سفر زمونږه چې دا سفر دې د مشقت سره منزل مقصود چې تیر نو پسړې نه پویدو دلته منځونه تیر شو او استری شو دا خو څنګه چلو شو قال ارئتا ما ته خبر راکا اذ اوینا الى الفتيه چکلا دامن پناول غټتا فین نسیت الحوت زمایر شو ما دا نسبت دې ير زماو د خلیدل چې دریاب ته ټوب کا مان سره له شیطانو دلته امور مغ نسبت کې د یو سبق قضا شو کچې دالته ملاقات شوه نو درک شروع شو نو نیر نه کو دې حوت در زمانہ مگر شیطان ان اذکره چې تا ته یاد کړ وتبیلو فی البحر عجبا اونیو لار په دریاب کې عجیبا سورنګ او په یو ځای کېږي نه قال ذلك ما كنا نبغي صالح دا خو چې موږ تلاش کوو ماته
لا نشانی خولی وا فرتد علی آثارهما قصصا واپس شو په خپل آثارو باندې یو قصان قصصا تلاش کو تلاش بیا را روان شو پشار آل دا عبد من عبادنا دا بیا مونته یو بنده زما د بندگان خضر علیہ السلام صادره غستو ساتي السلام علیکم او ان بارک السلام پدا سلام د کما چا سلام نو چولې سو کې موسی د بنی اسرائیل او صلی الله علیه یہ دې راغلم سبق زکم او تکب تورات علما بصير شغلا بل تورات علم کا بل شغل دا کافی دی بل علم تاجت نشتا او ورته چې خدای زرا لګلم خدای امر کړی دی وای خانو زما شرایط دي تب ما سره صبر نشي کوله او شرایط در تقدم پاغه پابند به اوسه الله دې را در کوم کنم او موسی علیہ السلام الله تبعک بیا مته بنده زما د بندګانو نه او رحمت پر جانبنا چا نبوتو په یو قول یا ولایت په بل قول زما د جانبنا مته د خپل جان علم د علم دنیا علم وکړه اسرار د معلومو موسی صاحب تول په تابعیت حکم ما ته تعلیم برا کی تعلیم درکې د حق هدایت دا د شاګر شرط قال هغه ورته ویل انک لن تسمع صبر طاقت صبر نه لري علما وی طالبان دو قسم دي یو مبتدیان دي او منتهیان دي ورته ته چې استاد سوی نو بس هغه دی وی بل معلومات ورته وینا منتهی ته خپل معلومات روان کی نو کوم موافق وي نو یې منی کني استاد سره بات شروع کی وې دا موسی ته د منتهیان منتهی او دا خضر علیہ السلام په خبره کوي د دې علم نه خلافي اب سوال کی یو استاد دراشي او ته ګوره توسل په تفاضل جایز نه جی ماتول چې دا شرک دی د استاد او شاګرد مې کې جوړه پیدا شي او تی سنت نو دعا په جمع استاد دا نه جی دا بدعت ته استاد شاګرد جګړه پیدا شي نو داسې طالب د استاد نه فائدہ نشي غسته دیو جنا هغه ورته وای چې تبه ما باندې سوال کوي نو زما صاحب گزاره ګرا نه کنه ما ته ویل کنه موږ سره طالبو شیر زمان نو خټک دې په شړیو او بس سودایو هر کال بقاضي خیالي صدرا دې طبقه ناشته سابق سے په پربل ډول وای با خبره شروع کا صاحب دا د کده کوګدمو کسران داسې ونی شي نو بس پونه دا به جوړ شي بس سبق په ځای پاتې ټول وخت په دې موږ استاد مولا سره و پوښتنه وخت خراب کی څه کوي اوس نو باز شروع کو بس دې نو ابو چې شپې کتاب ته ګورم زه یو سوام کتاب بل سوې د کتاب سره به جګړه وای ما نوم بیا ونه دي شرمار هټک څه شګور قابل سره و مشر سره و نو داسې چې اگر اوسانه فائدہ نشي غسته ته طاقت له ما سره د صبر وکيف څنګه صبر وکي علامت به خبره تا په حاضر علم نه کړي نو تا یو څه بتا ته غلط کاری زما په علم کې بټی کی صحیح ان شاء الله صابرن او ان شاء الله ویل تبه ما صابر مومي دا د شاګرد مننه شو د استاد شرط هغه د استاد شرط ولا اصل کامرا احساس دا امر دنه چې د استاد مخالفت د تایشان ویل شو د استاد حق معلوم شو خالفین اتباعتنی کچر ما تابعداری قاعده د شرط دی فلا تسالنی د داخلي شرط داله سوال منه نه دی وشینا حتی لکه من ذکر تعالی بیان کې نه ذکر چې څو ماده تنی ویلی مانه به تاسو نه کوي شرایط توي شو ډیر شولا او سفری مدرسه دا پدې کې درې سبق را دي او درې په کې سوال را دي اخر بد